लगा ले उसे अंग अंग ना जाना तू परदेस रे लगा ले उसे شنګله کې د جنګي خیل قومي موومنټ یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د علاقې سیاسي سماجي او عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. غونډې ته د جنګي خیل قومي موومنټ مشرانو ویناګانې وکړې. په دې موقع د جنګي خیل قومي موومنټ غړي فرمان خان وویل د جنګي خیل قومي موومنټ په حوالې سره نو اکثر خلک دا تپوس کوي چې د دې څه مقصد دی، دا تاسو په څه مقصد باندې جوړ کړی دی. نو د جنګي خیل قومي موومنټ د ټولو نه اهمترین مقصد دا دی چې زمونږ په خپل قوم کې، په خپله شنګله کې، په خپلو پښتنو کې، بلکې پوره د پاکستان په خلکو کې یو قومیت، یکجهتي، اتفاق او اتحاد پیدا شي. د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ په شنګله کې چې څومره غریب ولس پروت دی، د هغه ټول غریب ولس سره چې کوم دی مونږ د هغو ملاتړ جوړ شو، هغې سره مرسته وکړو شو. دین علاوه چې کوم دی زمونږ په شنګله کې ډیر زیات د تعلیم نه خلک لري دي، نو زمونږ د دې موومنټ اهمترین یو مقصد دا هم دی چې په خلکو کې د تعلیم اویرنس پیدا کړي. کم غریبانان ماشومانان چې کوم دي هغې سره داسې استطاعت نشته دی، نو هغې له سپورټ کول د تعلیم په هر میدان کې دا زمونږ د جنګي خیل قومي موومنټ مین منشور. ځوانانو ته زمونږ دا پیغام دی چې څومره یوت دی هغې د همیشه دپاره چې کوم دی د غریبانانو سره ملاتړ جوړ شي او د ایجوکیشن سره د خپل چې کوم دی زړه ولګوي. دا زمونږ ټوټل یوت ته خصوصي پیغام. تقبیل دپاره زمونږ دا پلان دی، دا خو زمونږ شروعات و چې مونږ په شانګله گرین هیلټن هوټل کې اولنی پروګرام وکړو، غټ پروګرام. د دې نه علاوه به زمونږ د ډیویژن په سطح باندې پروګرامي او د هغې نه پس چې کوم دی زمونږ به د پاکستان په سطح باندې د دې پروګرامونه کېږي انشاءالله، او دا منشور به موږ مخ په وړاندې. فرمان خان زیاته کړه چې موږ به د علاقې د ترقۍ او پښتنو د یووالي دپاره ګامونه پورته کوو. جنګي خیل قومي موومنټ به د یتیمانانو، بېوسو او معذوره خلکو سره مالي مرستې کوي. دوی وویل چې ځوان کلي خپلې ټولې توانایي په تعلیم صرف کړي. غونډه کې په متفقه توګه نادر خان ایډوکیټ صدر او ملک افضل ستر سکتر وټاکلی شو. پروډکشن ټیم سره خبریال جواد علي زین ته ورکړې اجازه. د الله په امان.